نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل په ورځ د قیامت په یو نوجوان وي چې فرشتو به زنجیرونه ور اچولي وي او دوزخ ته بیا راکاږي، دوزخ ته بیا راکاږي. حضور فرمای تپوس به وکړلی شي یا ربه دا څوک دی دومره ښایسته ځوان او جهنم ته روان دی؟ الله رب کریم به ورته فرمای ها دا هغه یو بنده دی چې په دنیا کې به د خواته زما میاشت رمضان راغه نو ده به د دې میاشتې حرمت او د عزت خیال نه ساتلو، د دې میاشتې قدر بیا نه کولو، د دې میاشتې عزت بیا نه کولو. یاد لرئ دې میاشتې قدر او عزت 24 ګنټې دی، پوره میاشت دی چې څنګه د روژه په خوله وي خپل سترګې له غلطو نه ساتې، خپله خوله غلط بیاني نه ساتې، خپل غوږونه د غلطو اورېدو نه ساتې. په ماښام کې به هم دقه شانې، په ماسخوتن کې به هم دقه شانې. دا نه چې روژه کولاو شه اوس روژه په سایډ شوه اوس ته کوه چې څه کوئ، نه نه نه. رمضان به هر وخت قدر کوي، 24 ګنټې به د دې میاشتې قدر او عزت کوي او له زړه نه عبادت پکې کوه، بیا به تا ته د دې میاشتې قدر او منزلت پته ولګي. زمونږ سلف صالحین څنګه دې میاشتې قدر کوله. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې چا په مذهب یو مونږ هغه به په دې رمضان شریف میاشتې کې 1 ختمونه کول، یو بیا ورځې کولو، یو بیا شپې کولو، یو بیا په تراوو کې کولو، او مونږه په کل رمضان کې یو ختم ته نشو ودرېدی، یو ختم ته نشو ودرېدی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه هستی دی چې د ماسخوتن په اوداسه باندې 40 کاله د سحر مونځ ادا کړی دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه هستی ده چې کم زی باندې دی وفات شو په هغه زی باندې 60,000 ځله قرآن ختم ده کړی. قرآن سره خو دې خلکو محبت، مونږ خلکو ته خو په ناظره هم نه راځي، عباداتو سره خو دې خلکو محبت و